یو کس روانو او هغه باندې داسې کسان رالو او د هغه نه 15,000 روپۍ او یو موبایل واغستو. چونکې کانجو ټاونشپ داسې یو پوش ایریا ده چې هغه زمونږ دا توقع نه وه چې څوک به داسې یو حرکت وکړي. عموما دا داسې حرکت زیاتتر په سیټیز وغیره کې کیږي. دا زمونږ دپاره یو چیلنج شو او د هغې دپاره ټیم جوړ شو. ډي پي او صاحب پې ایکشن واغستو، آر پي او صاحب، او په هغې کې موږ الله پاک کامیاب کړو. څنګه چې تاسو دي ووایي چې یو سیول کس و، داسې د پبلک نه موږ ته انفارمیشن میلاو شو او د هغې په وسادت سره موږ الله پاک موږ له کامیابي راکړه. یو 2 کسان موږ ونیول چې د هغې نومونه دي ظاهر ولد تلاوت خان سکنه کراچي. دی د کراچۍ نه راغلو، دلته په ټاونشپ کې دیره شو او د کراچۍ په طرز هغه خپل واردات یې شروع کړه او دا وقوع کړه. د سره یو بل ملګری محمد علي عرف کابلي، دی مو سره دا دواړه موږ ریسټ کړه او د دې نه موږ هغه چې کوم رقم اخیستی شوی او موبایل هغه هم ترې برآمد کړو. د دې نه علاوه دلته په کانجو بازار کې یو دکان د موبایل والی شو، په هغې باندې هم زمونږ ایس ایچ او صاحب او تفتیشي او زمونږ نور کم ټیم دی نه هغې ډېر محنت او دغه وکړو. د هغې نه تقریبا په 2-3 ورځو کې موږ 35 موبایل او نور چې کم سامان دغه شو هغه ټول موږ برآمد کړه او هغې کې موږ چې کم مین ملزمان دي نو هغه موږ ریسک کړي دي. د هغې نومونه دي اورنګزیب ولد واحد زمان، دا د کمبر منګور اوسېدونکی دی، او آفتاب احمد ولد بادر، دا د چارباغ دی. اوس د دې نه علاوه چې کوم موږ دي پراپر انټاروګیټ کړه نو دې کسانو داسې په منګوره سیټي کې، چارباغ کې او نور ځایونو کې داسې واردات کړي دي چې د هغې موږ نور تفتیش کوو او تفصیل به بیا تاسو سره شیر کوو. یو کس روانو او هغه باندې داسې کسان رالو او د هغه نه 15,000 روپۍ او یو موبایل واغستو. چونکې کانجو ټاونشپ داسې یو پوش ایریا ده چې هغه زمونږ دا توقع نه وه چې څوک به داسې یو حرکت وکړي. عموما دا داسې حرکت زیاتتر په سیټیز وغیره کې کیږي. دا زمونږ دپاره یو چیلنج شو او د هغې دپاره ټیم جوړ شو. ډي پي او صاحب پې ایکشن واغستو، آر پي او صاحب، او په هغې کې موږ الله پاک کامیاب کړو. څنګه چې تاسو دي ووایي چې یو سیول کس و، داسې د پبلک نه موږ ته انفارمیشن میلاو شو او د هغې په وسادت سره موږ الله پاک موږ له کامیابي راکړه. یو 2 کسان موږ ونیول چې د هغې نومونه دي ظاهر ولد تلاوت خان سکنه کراچي. دی د کراچۍ نه راغلو، دلته په ټاونشپ کې دیره شو او د کراچۍ په طرز هغه خپل واردات یې شروع کړه او دا وقوع کړه. د سره یو بل ملګری محمد علي عرف کابلي، دی مو سره دا دواړه موږ ریسټ کړه او د دې نه موږ هغه چې کوم رقم اخیستی شوی او موبایل هغه هم ترې برآمد کړو. د دې نه علاوه دلته په کانجو بازار کې یو دکان د موبایل والی شو، په هغې باندې هم زمونږ ایس ایچ او صاحب او تفتیشي او زمونږ نور کم ټیم دی نه هغې ډېر محنت او دغه وکړو. د هغې نه تقریبا په 2-3 ورځو کې موږ 35 موبایل او نور چې کم سامان دغه شو هغه ټول موږ برآمد کړه او هغې کې موږ چې کم مین ملزمان دي نو هغه موږ ریسک کړي دي. د هغې نومونه دي اورنګزیب ولد واحد زمان، دا د کمبر منګور اوسېدونکی دی، او آفتاب احمد ولد بادر، دا د چارباغ دی. اوس د دې نه علاوه چې کوم موږ دي پراپر انټاروګیټ کړه نو دې کسانو داسې په منګوره سیټي کې، چارباغ کې او نور ځایونو کې داسې واردات کړي دي چې د هغې موږ نور تفتیش کوو او تفصیل به بیا تاسو سره شیر کوو.